الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو اللہ جل جلالہ دے زما او استاسو کامل ایمان نصیب کی او اللہ جل جلالہ دے زمونگا اعمال دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق زما عزتمندو قرآن او سنت دوارا لازم او ملزوم سیزون دی دا اللہ حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ ماند منل دا دا کامیاب راز دے یو عمل انسان کئی کپہا عمل کی دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا قرآن کریم حکم اور دا نبی علیہ السلام پر جن کے ہر عمل موجود ہو ندک عمل بد اللہ پر نسبان دے قبول بھی او کہ یو عمل انسان کئی او غد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقو خلاف نو آغا عمل با اللہ تا قبول نہیں دا دی وجنا
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جون دا معیار او کسوټی دا ناق ته خپل هر عمل بپدی باندې تلی که عمل د دې مطابق وو خود الله پنځ باندې مقبول او منظور دی که عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق نو دک عمل د الله پنځ باندې مردود دی قبول نه دی لہذا زما عزتمن موږ له هر عمل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتباع پکار ده قرآن کریم د الله کتاب دی دا خپل قانون جوړول غواړي د خپل جون د خپل کور د خپل ملک د خپل وطن د نارینو او د زنانو د جون د تیرولو طریقې او قوانین پدې کې موجود دي چې دا قرآن مونږ زده کو او دا سعادت وګڼو ځکه زما عزتمندو قرآن کریم الله نازل کړی د دې دپاره ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله فرمایي دا مونږ نازل کړی د دې دپاره دی چې دا خلق ته نفیدی او نصیحتونه حاصل کی او آسان کړم دې د دې ټول احکامات د دې یادول پدې باندې عمل کول هغه الله آسان کړی دي ولقد یسرنا الله وی موږ آسان کړی دي سم مشکلات پکې نشته دي لہذا زما عزتمند دا الله دا عظیم کلام دا الله جل جلاله خبره او کلام دا مونږ یاد کو دا مونږ زده کو په ناظره باندې په حفظ باندې د دې علوم مونږ او تاسو زده کو نو یقینا خبره د زما عزتمند زمونږ او استاد د پاره به دا ډیره د خیر ذریعہ ګرځي که قرآن کریم په ناظره باندې وې پیدې دي که په حفظ باندې وې پیدې دي او چې بیا د دې ترجمه او د دې علوم حاصل کې نو زما عزتمند سونے پہ سوهاگا ده بیا او دا زمونږ فرض دی د دې قانون نه بزان خبرو چې په دې قرآن کې ما ته الله څه ویلي دي او زمونږ دنیا ته د راتلو مقصد هم ډک کړي دنیا خو چې هر څنګه د تېره بشي چې څومره قسمت وي هغه ملاویږي زما عزتمندو زیاته بالکل نه ملاویږي که یو سړی دا ووایي چې زه د قرآن په تعلیم او تعلم کې اخته شمه د ځان نه طالب او چونې جوړ کم نو دنیاوي فائدې او دنیاوي پیسې مراعات براته نه ملاویږي د هغې نه به محروم شم نو داسې نه ده زما عزتمند کم د دنیا رزق پیسې او مراعات ستا په قسمت کې لیکلی شوي دي به تا ته خامخا ملاویږي او چې کوم ستا په قسمت کې نشته نو شپاړسم نه چې ډبل او ټریپل ایم اے وکړې او قرآن له ګوتې نه وړې او په قسمت کې دې نه وي نو نه په ډبل ایم اے ملاویږي او نه په ټریپل ایم اے ملاویږي تاسو ګورئ نه فلانی ملک ته لاړو 10 لک روپۍ خرابې شوې تاوان یې وشو واپس راغی هلکه ویزم ورته ولګي مزدورۍ له هم لاړ شي یورپي ممالک ته لاړ شي عرب ممالک ته لاړ شي
چې قسمت کې پیسې نه واپس راشي، الټا تاوان وشي. او بعضې کس ته وګوره په کور کلي کې بچڼه او لوبیا خرڅوي، ساګ به خرڅوي، چې قسمت کې وي الله وله ورکړي، په کور کلي کې وله ورکړي. او دا خو زما عزتمندو د الله قانون دی، دا ځان سره یاد وساتئ. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې اهل قرآن کم چې اهل قرآن دي د قرآن سره خصوصي تعلق دی، درس او تدریس کوي، د ناظرې، د حفظ، د ترجمې، علوم د قرآن د دې زده کړه او ښودنه کوي. د الله حکمت او راز په دې کې دا دی چې الله جل شانه دک خلق غریبانان ساتي. حالانکه مونږ تاسو سوچ وکړو چې یو سړی لګیا دی فلم جوړوي او بل سړی لګیا دی په جماعت کې او په مدرسه کې قرآن ښیي. الله پاک دې فلم والا چې کوم بېهوده او فضول څیزونه هغه جوړوي، نو موږ تاسو وګورو هغه ته په یو فلم باندې 1 لک روپۍ ملاویږي، او کوم قاری صاحب چې په جماعت کې ناست دی الحمد او قل هو الله احد او الف با تا ښیي، د الله د دین او د الله د قرآن اشاعت او تبلیغ کوي، هغه ته چې کوم دی نو په 10 میاشتې کې 1 لک روپۍ نه ملاوي. د دې څه مطلب؟ آیا نعوذ بالله نعوذ بالله الله جل شانه یې فلمونو والا ورکوي او قرآن والا نه ورکوي؟ الله یې چې کوم دی ډرامو والا ورکوي او مدرسې والا نه ورکوي؟ الله یې ډمانو له ورکوي او مولانو له نه ورکوي؟ نه داسې نه ده زما عزتمند، خبره داسې نه ده، کیسه داسې نه ده زما عزتمند، بلکې الله جل جلاله دا دنیا مرداره ده. څنګه چې په دې یخ جمي کې تا ته بچي وایي بابا ماله ملای واخله، ته ورته وایې چپ دا د ملای رزي دي، غلی شه، ستا دپاره ملای نه ده ښه. بابا ماله یخ شربت راکړه، پلار وله نه اخلي او نه ورکوي وله. ولې؟ پلار ته پته ده چې که دله دا ملای ورکوم نو د ده نقصان کېږي. دا ولې؟ د پلار ورسره شفقت دی، محبت دی ورسره، د هغه محبت او شفقت پدري په وجه باندې پلار دی د یو جایز او حلال څیز نم ساتي. ولې ملای خوړل څه ناروا او حرام خو نه دي؟ بیا مولا پلار نه اخلي. ولې؟ بیمار بشي، ناجوړه بشي، یا بیمار یې سینه دی آلریډي خرابه ده، نقصان به درته ورسي. او که تاسو خیال کړي چې کوم سړی قریب المرګ شي او ډاکټر له بوزي، ډاکټر ورته وایي مړه هر څه وله ورکوي، بس د ده ورځې لږي هر څه پې خوروي، د یخم او د ګرم او د غوړ او د زیړ پروا یې مه کوئ چې څه غواړي ورکوي، یا 2 ورځې دي او یا 10 ورځې دي، بس کیسه یې ختم. داسې ده که نه ده؟ پالونه پې مه کوئ. خلک هم وایي زه مړه ورکه د بیبي او د داجي او د پلار دی دانی سیز تړی شوی و، ما وایي چې بیا به مې بړه ارمان یې راشه ویې خوړه، یا 3 ورځې ژوند دی او یا 4 ورځې ژوند. دک رنگ زما عزتمندو د نیکانو د بدانو دی.
په بدانو باندې خورولو کېږي ځکه چې د هغې دپاره د دنیا مزید آخرت کې د هغې بیا ځای نشته کیسه ختمه ده کیسه خوراله لبه کیسه ختمه ده او یو دوه فرشتې وي اسمان ته روانې وي یوې د بلې نه تپوس کوي چېرته تللی وي ویره دا ده یو بدعمله سړی و هغه مړ کېده او خوراک ته زړه شوی یو څیز تېړه شوی نو ما ته خدای پاک وایي چې دا څیز وله اوسه چې پړی ارمان پاتې نه شي نو هغه څیز مې پرې خورو وي ته چېرته تللی وې ویره دا ده یو فلانې نیکعمله انسان و هغه مړ کېده د هغه په خوا کې چې کوم دی نو ښکلی مزېدار خوراک پروت و او هغه ورته اړه شوی و چې دا وخورمه هلکه خبرې مه کوئ باره خبرې مه کوئ دا هغه ورته اړه شوی و الله پاک ما ته حکم وکړه دا فرشته وایي چې لاړ شه او دا سیس ته توی که دا سیس ته واړوه چې وی نه خورېدل دواړه الله ته ځي خدای پاکه دې کې څه راز دی هغه نیکعمله انسان و سیس ته اړه شوی و او تا ته غشته سیز توی که او والړه دغه بل بدعمله او ګناهګار او فاجر و هغه سره نو وغله دی ورک فرمایي ورته دا کوم چې بدعمله و د ده په ما باندې یو احسان و چې ته یو نیک کار یې کړی ما وی چې د هغې بدله وله په دنیا کې ورکم آخرت کې ما سره ایسه نشته او دا کوم چې نیکعمله و نو ما وی چې دله په دنیا کې مزې نه ورکوم خوراکونه نه ورکوم دله په آخرت کې ورکوم لہذا زما عزتمندو غرض مې دا دی چې مونږ او تاسو خپل جون او خپل ځان او خپل بچی دا قرآن ته وقف په الله قسم قرآن کې الله جل شانه عزت یې خلي په دین کې الله عزت یې خلي اسلام عزتمند دی قرآن عزتمند دی علم دا عزتمند دی اهل قرآن او اهل علم عزتمند دي خو بدرنو خلقو درانوي او پسپکو باندې سپک اخو بیا د خلقو خپل نقصان دي اخو ما کې خپل غلطي ده چې زه د قرآن عزت نکوم حالانکه قرآن خو عزت والا کتاب دی اخو زما خپل غلطی ده چې زه د جماعت عزت نکوم حالانکه جماعت د عزت او د احترام ځای دی اخو زما خپل غلطی ده چې زه د عالم عزت نکوم حالانکه عالم قابل احترام او قابل عزت دی اخو زما خپل کوتاهی ده چې د مسلمان احترام نکوم حالانکه مسلمان قابل احترام دی لہذا زما عزتمند دا یاد ساته چا چې په دنیا کې په ادب باندې وخت تیر کړی د جماعت ادب کړی د قرآن ادب کړی د مسلمان ادب کړی د مشر ادب کړی نو دا جمله مونږ اورو وی با ادب با نصیب الله جل جلاله نے مونږ او تاسو کې ادب پیدا کړي د مشر ادب د قرآن ادب د اسلام ادب د جماعت ادب د عالم ادب د مور او پلار د تمام مسلمانانو ادب احترام دا مونږ قرآن ښيي نو چې مونږ او تاسو قرآن ته کینو
قرآن یاد کو، قرآن باندې ځان کوی کو چې زما قرآن د الله د خپل کتاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل جون احادیث مبارکه د پیغمبر علیه السلام مونږ تاسو ته سوي مونږ ته چې یاد دي مشهور حدیث دي سلويت احادیث زما په خیال چې مجمع کې بچالم نور مونږ ته د خپل پیغمبر جون نه دی یاد مونږ ته د خپل قرآن تاریخ نه دی یاد مونږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معاشرت نه ځان نه دی خبر کړ که مونږ او تاسو د پیغمبر علیه السلام د جون او د معاشرت نه ځان خبر کو ځانم محتاج وګڼو علماو ته کېناستو او دا تعلیم محاصل کو نو یقینا خبره زما عزتمند زمونږ د جون زمونږ د کورونو زمونږ د مشرانو د کشرانو زمونږ کاروباري ټولې مسلې به حل شي ټولې مسلې حل کیږي زما عزتمند د پیغمبر علیه السلام په جون کې کاروبار شته د پیغمبر علیه السلام په جون کې دکانداری شته د پیغمبر علیه السلام په جون کې به حیثیت د پلار به حیثیت د خاوند به حیثیت د رور به حیثیت د مشر به حیثیت د کشر پیغمبر علیه السلام جون تیر کړی موږ تاسو عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام د عمر کې مشر نبی علیہ السلام وروارو مونږ تاسو لږ جن وګورو چې نبی علیہ السلام به حیثیت دروارو څنګه جون تیر کړل به حیثیت د پلار به حیثیت درو قرآن کریم را واخلو قرآن باندې ځان پوهه نو یقینا خبره زما عزتمند زمون الله ډیر کریم دی ډیر سخی دی چې مونږ بیا د الله دی دربار تراشو او الله ته 2 رکعات نفل وکړو او الله ته دا سر چې کوم دی په ځمکه باندې کیدو او دا کچکول ورته اوچت کړو دعا ته وغواړو الله جل شانه به بیا زمونږ هر مسله حل کوي همون لږ الله جل شانه سره خپل تعلق برابر دا الله کتاب او دا الله پیغمبر سره خپل تعلق دا برابر الله جل جلاله زما او استاد جون د قران کریم د احکامات او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت